أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة الأعراف منگا شروع کرے ہو پدے کی بنیادی طور باندې درې مسئلې ذکر کړي. یو مسئلہ تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا پدې باندې واقعہ د موسی علیہ السلام ذکر کولا تفصیلی طور باندې وقطعناهم 12 اسباطا امما لذیذ نبی خطاب کی بنی اسرائیل تا چې و بنی اسرائیل تاسو خو امنئ لکه تاسو ما پتا سو باندې سمره انعامات سمره احسانات کړیو نو دې تقاضا دا کہ تاسو دا اللہ تعالیٰ تو اختلافات رکھ دئی. وقطعناهم تقسیمکو منگدین 12 اسباطا 12 قبیلے امما مختلف دلے. اسباط جمع سبتا قبیلے تویلشی بنی اسرائیل 12 قبیلیو زکا دا یعقوب علیہ السلام 12 زامنو دا ہر زن جدا جدا قبیلہ مستقل قبیلہ جوڑا شوا دا 12 قبیلے وی او کله چې الله تعالی دی پوری باسل د دریاب نالو الله 12 لارې جوړې کړې وي د دې لپاره چې هر یو قبیلہ په خپل لارې باندې وي. واوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه فمقام د تیتو التوبه نوی راغله موسی علیہ السلام خواته چې موږ د پاره دعا وغواړه چې الله تعالی باران وکړي. حضرت موسی علیہ السلام د الله تعالی نه وګو غوښتي. الله تعالی فرمایي چې دا ګټه ده دا اوه په امسا باندې چې نه به روان شي. حضرت موسی علیہ السلام یو ګټه واله هغه نه چې روان شو 12 چې الله تعالی روان کړي. هر قبیله لپاره جدا جدا چیرې جدا ګذر جوړ شو. دا د الله عظیم احسان کدی احسان تقاضا دار چې تاسو د الله توحید ومنئ. واوحینا الی موسی وکړوا موسی علیہ السلام تام اذ استسقاه قومه هر کلا چې طلب دو ابو کو دنا قوم دغه موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام خاطر چې موږ د پاره دعا وغواړه. د دې معلومه شو چې یو کشر سره ادنا سره هغه د ادنا نه د التماس کولې شي درخواست کولې شي چې ما د پاره دعا وغواړه. دې ته ویل شي دعا الحي من الحي. جندې نه چې تلار شي یو عالم تا تقوادار انسان خواته چې ما د پاره د الله نه دعا وغواړه. دا خبره صحیح ده. ځکه موسی علیہ السلام نه داغه قوم دعا غواړي لیکن دا په حالت د ژوند کې خو صحیح ده چې یو ځای مرشي کاغه پیروي کاغه بزرګ وي کاغه پیغمبر وي کاغه ولی وي پس د مرنه داغه ته دعا نشي غوښته چې د لاړ شي داغه قبر لا چې تا خو تر غلم پتا دي شي ما و بینوا نفس دي زما د حاجت پوره هغه څه د حالت څه خبر ده هغه خو مړ ځکه ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. چې کله بني آدم د دې دنیا نه لاړ شي نو تمام اعمال ختم شي دین هغه منځ کولې شي نه هغه دعاګانې غوښتې شي په خپل هغه مرشه ولې ته څنګه قبر خواته ځي چې ما د پاره دعا وغواړه. نو په حالت د حیات کې چې کله ژوندی وي دعا ته غوښتې شي لیکن چې کله وفات شي نو دې دعا نشي غوښتې. ان اضرب بعصاك الحجر او پانساخ پلی سرا الحجر دا غټا فانبجست منه 12 عبارت پټه فضربا پسغو لگی پانسا باندې غټو وهلا فانبجست پسراوتی منه د دې غټینا 12 عینا 12 چنې روان شي. دلته فانبجست اور سورۃ البقرہ کې وای فانفجرت. دې دواړو کې فرق دی. انبجاس اصل کې ویل شي یوې قطرې ته چې کله
انسان نلکه کولاوه کړي نو اول لږې اوبه راشي بیا فورا ډېرې راشي. نو اول چې کله دا چینه جوړه شوه نو لږې لږې راتلې او بیا چې کله لږ وخت وشو نو په ډېر حالت باندې روانې شوي. نو سورت بقره کې ذکر د نعمتونو او نعمت دا دی چې ډېرې اوبه راشي نو ځکه هلته انفجار ذکر دی او دلته دی انبجاس. فانبجست راوتې منه ددینا 12 عینا 12 چینې قد علمت تحقیق سره پیژني كل اناس هر ډلې مشربهم ګودر خپلو زید اوبو خپلو چې هغې ته ګودر ویلی شي. وظللنا یو نعمت مې پیدا کړی چې هلته مې ولې چینه راوباسله او بل نعمت دا دوی په مقام د تحقي روانو کپرۍ سوځېدې میدانو نو ما پې څه وکړو سوری مې پې وکړو چې چېرته به دوی روانو له پاسه به پې د ورېځې سوری وظللنا سوری مې کړو په دوی باندې الغمامه د ورېځو وانزلنا عليهم المن والسلوى د خوراک دپاره څه نه نو الله تعالی عجیبه انتظام وکړو. سرنجبین او مړزان دا ور الله تعالی دغه کړو. سرنجبین او مړزان سرنجبین څه ته دا د حلوا په شان خوښ شو دا به الله تعالی دوی له تیار د برې نه راخول او سلوا دا د بټیر په شان بارغو الله تعالی هغې پکې هغې کې انس پیدا کړو هغې به په خپله راغی دوی به حلال کړو او وبې خواړو. نو دا پې الله تعالی عظیم احسان کړی. وانزلنا عليهم المن والسلوى اور نازل کرمون په دوی باندې المن ترنجبین په شان د حلوا والسلوى مړزان بټیر وغیره مرغان دا مې ورته بالکل مانوس کړو. کلوا من طیبات ما رزقناکم امې ورته خوئ د پاکو هغې څیزونو نه چې موږ تاسو نه راکړي دي. وما ظلمونا دوی زموږ نقصان نه و کړی په موږ یې ظلم نه و کړی یعنی وما نقصونا زموږ نقصان یې نه و کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن او دوی خپل نفسونو سره ظلم کوونکي په خپل ځانوني په خپله ظلم کړی چې الله پې عجیبه نعمتونه کړي هغه نعمتونه یې ټکراو کړو وی چې موږ دپاره دال پکار دي موږ دپاره پیاز پکار دي موږ دپاره ټماټر او ترکاریانې پکار دي دا دعاګانې وکړي او چې کوم اعلی نعمت و د هغې په ځای باندې ادنا نعمت یې وغوښتو نو الله تعالی تبع و بربال علیه السلام خبره یې ونه منله. وقطعناهم تقسیم کړو موږ دوی لره 12 اسباطا 12 قبیلې امما مختلفو ډلې واوحینا حکم کو مونږه وحی وکړه مونږه الى موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه هر کله چې طلب د اوبو کو د ده نه قوم دده دا حکم مې ورته وکړو چې ان اضرب ووهه بعصاک الحجر په عصا خپلې سره دا ګټه فانبجست بس راووتې منه د دې ګټې نه 12 عینا 12 چینې قد علم كل اناس تحقیق سره پېژندلې وه هر یوې ډلې مشربهم زید اوبو خپلو وظللنا او ورېځې مې کړه علیهم په دوی باندې سوری مې کړو په دوی باندې الغمامه د ورېځې وانزلنا راولېږه مې علیهم په دوی باندې المن ترنجبینو والسلوى مړزانو او دا مې ورته وي چې کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه څیزونو نه چې ما خوراک را کړلی تاسو ته وما ظلمونا دوی زموږ نقصان ونه کړو ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې